السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه کامران خټک. معذرت غواړو په ټیکنیکل پرابلم د وجې نه د موږ پروګرام ودرېدو. مونږ پروګرام شروع کو په منځ کې کټ شي، نو انټرنیټ پرابلم دی پاکستان کې څه ټایم د 4G 3G ته شي او 2G ته شي، نو خپل وی ورنه مونږ معذرت کوو. ګرانو کتونکو، د بلدیاتی انتخاباتو تیاریانې مکمل شوي دي. انتخابات خپل انتخابي سرګرمیانې هغه خپل اخري مرحلې ته رسیدونکي دي. پولنگ سټیشنو کېدل ډېر هغې کې کم تیاریانې دي. حکومت سبا پولنگ سټیشنو کې کار کولو د وجې نه سکولونو ماشومانو ته چھټیانې ورکړي دي. سرکاری او پرائیویٹ سکولونو سبا چھٹی ده او بله ورځ د هغې خپله چھټي ده. انتظامیې د طرف نه چې څومره تیاریانې وي نو هغه تقریبا مکمل دي او عملی کار پې شروع شوی دی. د FC په زرګونو خلق نوجوانان هغه راغلي دي او هغه به خپل پولنګ سټیشنو باندې ډیوټیانې کوي. د مهم اخري ګړی او منټونه دي، یو څو منټه پس به د انتخابي مهم هغه سرګرمیانې چې دي نو هغه به قانون مطابق بند شي. اوس د پولنګ اخري مرحلې طرف ته ټول امیدواران روان دي. د ډېر ستړیوالي ستړي کولو هغه مهم نه پس تکا دینے والا مهم چې ورته مونږ لیکلی دي، نو هغې نه پس هر امیدوار خپله لایحه عمل هغې باندې روان دی او خپلو مشرانو او خپلو ځوانانو سره په فیلډ کې دی. ګرانو کتونکو، راځو به د انتخابي سرګرمیانو ته. نوشہرہ تحصیل کې د PTI امیدوار نوشہرہ کلا په مختلف علاقو کې یو ډېر لوی پیدل مارچ کړی دی. دې سره سره پیدل کمپین، ډور ټو ډور کمپین هم چلولی دی او خپل مهم هم چلولی دی او ډېر لوی پیدل مارچ یو کاروان غوندې جوړه کړې وه. تاسو سره مونږ لایو هغه شیر کړې ده. دغسې د پاکستان پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک هغه په پیر سباق کې پاور شو شوې ده. د جمعیت علماء اسلام امیدوار په لکړی کې مفتی حاکم علي حقانی په لکړی کې غټه پاور شو کړې ده او هغه نن په نوشہرہ پریس کلب کې چې کم پریس کانفرنس کړی دی تاسو سره مې شیر کړی او ډېر دمکیانې هم ورکړي دي او حکومت نه یې څه مطالبات کړي دي. د عدم اطمینان په ډېرو شیزونو کړی دی او څه اعلانونه یې دی هغه به تاسو سره شیر کوو. په نوشہرہ تحصیل کې د پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی جائنٹ سیکرټري هغه سره وزیر دفاع پرویز خان خټک ملاقات کړی دی، سره د خاندان او سره د ملګرو د اسحاق خټک د حمایت اعلان کړی دی. په پبو تحصیل کې ډېرې سرګرمیانې دي. د PTI امیدوار اشفاق خټک پاور شو، د غیور خټک په اکبرپوره کې پاور شو او انتخابي کمپین. د جماعت اسلامی امیدوار حاجی بشیر د هغه خپل پاور شو جلسې. په د ذوالفقار زلفي د PTI ناراض امیدوار د غیور خټک د هغه سره ملاقات شوی دی او هغه د غیور خټک د حمایت اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام امیدوار قاری اختر منیر ډېره غټه پاور شو شوې ده او دا طویل ترین پاور شو چې سهار 10 بجو نه جاري وه او ماښام منځونو پورې جاري وه، ماښام مونځ سره ختمه شوه. ګرانو کتونکو، راځو به د دې ټولو باندې رڼا اچول او دې مهم حوالې سره به خبرې کوو. کامران څه به وایي نن که تاسو په انتخابي کمپین باندې نظر اچوئ؟ تفهیم پهله کوم بار خپل ویور موږ شکرګزار یو چې هغوی دومره دلجمعۍ سره موږ پروګرامونه ګوري او
مونږ دا کوشش وي چې کم ویورز دي که مونږ کتونکي کم ملګري دي مونږ هغوی ته حقیقت وانه چې کم ګراؤنډ کې کم حقیقت دی خبرونه دوی ته مونږ ورکړو. تفهیم اوس 12 بجې کېدونکي دي، 1 منټ پکې پاتې دی، 1 منټ پاتې دی. 12 بجې مطلب دا چې اوس پورې څومره کمپین وچلېدو مونږ په خپل صدای نوشهرہ په شیشې باندې لایو صورتحال باندې دی مونږ ټول پوه کړو. هر تحصیل مو لایو چلولو، هر تحصیل مونږ لایو چلولی او چې څومره کم ځای کې وکټې پریوتې دي عام مونږ دی ته خپل ویورز ته ویلي یو چا باندې چا وکټې سیوا پریوتې دي او مونږ په دې شیشې باندې خپل ناظرینو ته ښوولي دي. نو بل سایډ چې چا وکټې پریوتې هغې ته تکلیف هم رسېدلی دی، خو چونکې مونږ صحافتي ذمهوارانې مونږ ادا کوو، چا په خواهشاتو باندې مونږ خپل پیج نشو چلولی. 12 بجې دي اوس کوم انتخابي کمپین چې کوم دی بلدیاتی نظام چې کوم روان دی 12 بجې اوس دی دا راغونډ شي او سبا نه چې کوم مرحله ده نو امیدواران خپل حجرو کې خپل دفاترو کې کینی او چې کوم نور کوم دی پولنګ کوم مواد دی مکمل کوي، کوم پولنګ ایجنټ دی، نور سټاف ټول کاروانې به دی سبا شروع کړي. او موږ په دې باندې یو شکرګزار یو د ټول نوښار په دې باندې خراج تحسین پیش کول پکار دی امیدوارانو ته، امیدوارانو سپورټرز ته چې ډېر ښه ماحول کې دا انتخابي کمپین وچلېدو. یو ځای کې مونږ ته داسې ناخوشګواره واقعه شکایت رانلو، برداشت مظاهره کړې ده، ټولو برداشت مظاهره کړې ده او کو امیدوار دی هغه هم برداشت مظاهره کړې ده، کو سپورټر دی هغه هم کړې ده. دا الیکشن چې دی ډېر سخت الیکشن دی ته ویلی شي، ولې دا په مالت کې کوسي په کوسي کور په کور باندې پرې جنبې الیکشن دی. نو اکثر په دې کې جګړې سیوا کېږي، په دا پیله مرحله ده او مونږ وایو چې دا جمهوري نظام چې دی مونږ په دې نوښار ډسټرکټ کې ډېر زیات مستحکم شوی دی، ډېر پنجې ګاډ کړي دي. نو دې نتیجه ده چې ټول یو بل برداشت کو، یو بل تنقید هم برداشت کو او ډېر حوصلې سره او پوره من طریقې سره انتخابي مهم وچلېدو. او څومره امیدواران چې دي کو تحصیل ته ولاړ دي، کو نایبر ووټ ته ولاړ دي او کو ویلیج سیټ ته ولاړ دي، جنرال نشست ته یا یوت ته یا کسان ته یا خواتین نشست ته، ټولو ډېر ښه طریقې سره خپل کمپین وچلولو، ځان یې ټول ښه وکړولو، خپل پیغام ټولو امیدوارانو عوامو ته رسولو کوشش وکړو، په هغې کې وکړي دو، هغې ډېر ټایمونه هم پکې ولګېدو. خو اوس اصل موقع راغله چې عوام ووټ چا ته ورکوي او هغې دپاره ټول تیاری وشو او مونږ کم دغه چې کوم چلولو او مونږ ډېر کوشش وکړو چې صحیح طریقې سره مونږ عوامو ته خپل حقیقت راولو. څنګه نوښار تحصیل خبر وکړه سینر صحافي دی تفهیم ته، نو نوښار چې دی نوښار نن مکمل طور ګرم و اخري ورځ وه او هر سیاسي جماعت چې دی هغوی هر امیدوار خپل د سیاسي قوت مظاهره کوله. بالکل هر امیدوار چې دی نو خپل پاور شو مکمل طور پورا دغه سره قوت سره وښوله. پهله موږ پاکستان تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ دی عیسی خټک، هغه یو پلان جوړ کړی و، باقاعده یو نقشه یې جوړه کړې وه چې هغه خپل پیج باندې ایشو کړي وه او خلکو ته یې ښولي وه او میډیا ملګرو ته یې راستولي وه. نو هغې مطابق ټول علاقې چې نوښار نوشهرہ کلا اندروني څومره علاقې دي هر مالت نه هغې کې یې واک وکړو، مارچ وکړو او په زرګونو کوم دغه دي سپورټرز دي هغې سره عیسی خټک سره خپل سپورټر موجود او په لاره وتېرېدو، خلکو پې ګلونه اچولو او هارونه ورته خلکو اچولو او دغه شان خپل پیغام یې خلکو ته رسولو، خپل موجودګۍ او یو دغه احساس یې عوامو ته ورکړو چې موږ ډور ټو ډور کمپین روان دی. نو دغه شان چې بل طرف ته ګوري نو پاکستان کې براوډي چې کوم امیدوار دی عیسی خټک، هغه هم په پیر سبا کې علاقې کې خپل پاور شو ولي ده، هلته هم ګڼ تعداد کې ورسره خلک ورسره شریک وو. دلته میا باور شاه چې عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی هغه هم خپل مختلف غټې جلسې نن کړي دي، اخري جلسې ډېرې غټې جلسې کړي دي. دغه شان چې مفتي حکیم ولیاکاني دی هغه هم خپل پاور شو کړي دی او ډېر ګڼ تعداد کې هغه سره خلکو شمولیت اعلان هم کړی جمعیت علماء اسلام کې. او مفتي حکیم ولیاکاني چې د هغه یو پریس کانفرنس هم کړی دی سهار ټایم کې په نوښار پریس کلب کې، وایي کې هغه یو ځل بیا وضاحت کړی او خلکو ته ویلي ووټرانو ته چې مفتي حکیم ولیاکاني چې دی په دستور په الیکشن کې ولاړ دی او دستبردار کېدو هېڅ جواز څه خبره نشته دی او
کم مخالفین چې دي هغوی ما مضبوط پوزیشن نه ګبراو شوي دي او داسې پروپیګنډې دا کوي. دې پروپیګنډې کې څه حقیقت نشته. تفهیم چې دی کوم پاکستان تحریک انصاف چې دی نو هغوی ته یو اهم وکټ هغوی حاصل کړه. پرویز خان چې دی نو په امانګل کې پاکستان مسلم لیگ صوبائی جوائنٹ سیکرٹری دی اقبال حسین خټک هغوی راشګاه ته لاړو. اقبال حسین خټک سره ملاقات وکړ. اقبال حسین خټک چې دی یو قداور شخصیت دی او تیر شوي قومي اسمبلی الیکشن کې حصه یې اخیستې وه او اوس هم په جنرل نشست باندې امانګل نه آزاد حیثیت باندې ولاړ دی. هغه سره ملاقات وکړ. اقبال حسین خټک چې دی پاکستان مسلم لیگ نون چې دی جوائنٹ سیکرټري دی خیبر پختونخوا هغه اقبال حسین خټک فرزند پرویز خټک فرزند چې کوم دی تحصیل نظامت ته ولاړ پی ټي آی ټکټ باندې عیسی خټک مکمل طور حمایت اعلان وکړو. صرف خپل حمایت اعلان وکړو بلکې سره ملګرو سره خاندان حمایت اعلان وکړو. دا یو اهم دغه چې دی حمایت وته یا وکټ وته دا تحریک انصاف چې دی داسې لکه بل طرف ته چې کوم صوفیاتو پرویز خان وزیر دفاع نو خپل دا دوه ورځې وشوې پرون نن ورځ په کلي کې مانکي شریف کې هغه تېره کړه خپل کلیوالو سره میلاو شو. 50 نه سیوا ویری دي خلکو سره میلاو شو کلیوالو سره ویزټ یې کړی کلیوالو سره ګپ شپ لګولې ښه ماحول کې دا شانې فیملی چې پیر مانکي شریف فیملی هغوی سره ملاقات کړی دی. پیرزاده شمس الامین صاحب پیرزاده سید الامین صاحب هغوی سره ملاقات کړی خپل ګپ شپ مې لګولې. هغوی نه دعاګانې دي دعاګانې مې هغوی نه اخیستې دي او پیر مانکي شریف کوم خاندان دی هغوی م عیسی خټک مکمل طور حمایت اعلان کړی دی. دغه شان دی پرویز خان چې دی نو هرمر کالونۍ ته راغلی. هلته انجم خان خټک دی یو سماجي شخصیت دی هغه دیرې کې به هغوی سره ملاقات کړی. هغوی مې ته خپل خاندان مکمل طور عیسی خټک حمایت یقینداني ورکړې ده. تفهیم انتخابي مهم چې دی نو په نوښهرہ کې ټول سیاسي جماعتونه دي هغوی خپل انتخابي مهم ښه طریقې سره چلولو. هر امیدوار چې دی هغوی خپل پاور شو ښوله. اوس اصل دغه چې دی نو 19 دسمبر دی. په 19 دسمبر باندې اوس کتی شي چې کم سیاسي جماعتونو پاور شو خولی دي او شمولیت یې ورسره شوي دي او هر جماعت مکمل تیاری کړی دی په دې مرحلې ته ځان یې رسولی دی چې 19 دسمبر باندې کامیابي حاصلوي. نو موږ دعاګانې دي چې هغه امیدوار دی الله کامیاب کړي چې کوم د ملک او قوم خدمت کولی شي. ګرانو کتونکو د جمعیت علماء اسلام امیدوار په نوښهرہ کې مفتی حاکم علي حقانی لکړی کې غټ پروګرامونه کړي دي پاور شوی کړې ده. څه به وایي د جمعیت امیدوار دی مفتی حاکم علي حقانی چې دی نو کوم د مانکي کوم علاقه ده لکړی علاقه شوه ورسره نورې کوم علاقې دي بره غریزي علاقې خټک نامه چې کوم نو اول هغه دا یو هفته وشو چې هغه علاقې په هغه ټول پی کې 64 ته موږ پی کې 64 هغه ټول توجه تمرکز کړی ده او ډېر درنې جلسې وشوې او هلته ډېر پذیرایي ده ته جیویایي ته هلته کې حاصله مخکې ما حاصله به اوس چې د یو هفته هلته تېره کړه کافي شمولیت مفتي حاکم علي حقاني په سره حمایت کې وشوې. مفتی صاحب چې دی خپل پوزیشن ډېر بهتر کړی دی پی کې 64 کې. حالانکې هغه علاقې چې د پرویز خان علاقه ده هغه څلوېښت کاله دلته سیاست هم کړی دی او دلته خدمت هم کړی دی. دغه شان چې کوم هغوی پاکستان پیپل پارټي کوم دغه دی اوس خټک دی د هغې ځای تعلق دی هغې هم د هغې علاقې کې خپل خدمت کړی دی عوامو. نو هغې علاقې کې مفتي حاکم علي حقاني چې دی نو هلته علاقې کې داخل شو. هغې علاقې کې خلکو همدردیانې هم حاصلې کړي شمولیت هم ورسره وشوي. نو جمعیت علماء اسلام چې دی نو دې الیکشن کې پی کې 64 کې خپل پوزیشن بهتر کو. دغسې جهانګیري تحصیل ته به ځو. جهانګیري تحصیل کې د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار سکندر خان خټک په هوم ګراوند اکوړه خټک کې یو ډېره غټه د پاور شو کړی د خپل سیاسي قوت مظاهره یې کړې ده. کامران څه به وایي د هغې چې نن کوم پروګرامونه موږ شیر کړي هم دي؟ وایي چې نن کوم سکندر خان خټک دی عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی هغه په هوم ګراوند کې اکوړه خټک دی هغې بنیادي طور هغې ابایي حلقه ده او یو مضبوط دغه یې ګړی دی د هغې سپورټرانو حمایت یافته کوم عوام دي او څلوېښت کلن د هغې سیاست وشو چې په دې اکوړي سیمې نه دی سیاست کې ټاون کمیټي نه والا تر صوبایي اسمبلۍ قومي اسمبلۍ دا الیکشن دی خاندان لړوي.
نو هلته دی اخري پاور شو نه وکړه او ډېر ګڼ تعداد کې پاور شو بلکې په اکوړي کم لارې کوڅې په هغې کې دی یو پاور شو یو جلوس مو ریل مو ویسته او په بازارونو کې مو کوم تاجران هغې پې ګل پاشي وکړه نو ہوم ګراؤنډ دی ہوم ګراؤنډ کې کم امیدوار چې خپل حلقې کې ہوم ګراؤنډ وي نو هلته 8,000 10,000 5,000 ووټ خپل حلقې نه کینډیډیټ اوچتوي نو کم امیدوار چې کامیابېږي نو هغې خپل ہوم ګراؤنډ نه 5,000 10,000 8,000 ووټ اوچت کړي نو بیا مخکې چې ځي نو هغه ته به نور لیډ میلاو شي نو بیا هغه امیدوار کامیابي کېږي نو دلته چې ګورو نو اکوړه خټه کې چونکې ہوم ګراؤنډ دی سکندر خان خټک نو دلته کافي پذیرایي د تحصیل ده او توقع دا ده چې اکوړی چونکې دی خپل کلی دی خپل ولسي دي او ډېر وخت نه دلته خلکو سره دی بلد دي غم ښادۍ کې هم دوی شاملي خدمت هم کړی سیاست دلته کافي ووټ بینک عوامي نشر پارټي توقع ده چې اکوړي نه موږ کافي لیډ دلته نه اوچتو او په دې لیډ باندې به دوی بیا مخکې کامیابۍ په لمن خاندان سماجي خدمات هم دي بالکل تفهیم 4 خرړې لوی عرصه ده 4 دهۍ دې ته ویل شي او 4 دهۍ نه چې یو خدمت سلسله او سیاست او خدمت سلسله روانې وي نو هغې سره خامخا یو نسل نه دوه نسلونه هغې سره کم از کم ټچ شي دې سیاست سره او دې خاندان سره دا درېیمې پوړۍ ته را روان بالکل درېیم پوړۍ ته را روان دي دا کم دغه چې دی سکندر خان خټک نو دې خپل کلي کې ہوم ګراؤنډ کې ډېر مستحکم پوزیشن دی ولې څنګه ما وایي چې خانداني یو سیاست سلسله او خدمت سلسله یې را روانه ده نو هغه یې توجیم دې ته ورکړه چې اخري کوم جلسه چې د پاور شو وته دی نه خپل اکوړي په علاقې کې دی کېښو جی ګرانو کتونکو دغسې په تحصیل جهانګیري کې د پاکستان پیپل پارټۍ امیدوار جمشید خان د هغه هم خپله د برپور سیاسي قوت مظاهره کړې ده پاکستان په وړي کوم کینډیډیټ دی ملک جمشید خان هغه خپل پاور شو نن خولی د نظامپور علاقې کې او ډېر ګڼ تعداد کې ورسره د علاقې خلکو شرکت کړی دی ورته نو نظامپور علاقه دا چې باندې توجه ده چې دلته کم امیدوار سیوا ووټ اخلي دلته کې بصیر خټک هم دی حلقې اوسېدونکی دی هغه مایت دلته کې عوامي نشر پارټي تحصیل دی دلته چې دی تحریک انصاف دی هغې هم کوشش دی چې یاره خوړ علاقې چې د خوړې خټک نه د سیوا ووټ راوباسو چې دلته څوک لیډ راباسي نو بیا مخکې علاقې کې هغې لږ ووټ ووالي نو مخکې به هغې کامیابۍ په روانې خو ټولو دانودار په دې علاقه خوړه باندې دی فیبروري کوم کینډیډیټ دی جمشید خان دی چې کوم والد صاحب دی هغه سیوا تعلقات دي د خوړ علاقې کې دي سیوا تعلقات مختلف اهم سیاسي شخصیات سره نو دلته چې کوم نن دی پاور شو نو خو درنه پاور شو کوم خلک دي هغې یو لوی دغه انتخابي جلسې چې دستور شوي دي دا پاور شو ټوله کې لویه وه نو دې لحاظ سره دا کتي هغې په اعتماد باندې چې خوړې نه به دی کافي ووټ پاکستان پیپل پارټي امیدوار وباسي دغسې پی ټي آی امیدوار کامران رازق خپل سیاسي قوت مظاهره کړې ده تفهیم پاکستان تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ دی کامران رازق خټک هغې نن لوی پاور شو کړې ده په شیدو کې هم کړې ده په نظامپور په علاقې کې هم کړې ده یو ورځ دوه غټې پاور شو کړې دي ادریس خان چې دی نو هغه چې کوم شهیدو کې کوم پاور شو شوي نو ډېر ګڼ تعداد کې ہوم ګراؤنډ و او همیشه دا دغه و چې دا یو خبره کېده چې چونکې ایم پی ای دی دلته خلک دې خفه دي کلي کې کار یې نه دی کړی یا دنه کلي نه بهر دی پاتې د رایش دی نو خلکو سره رابطه نشته خو نن چې کوم دی پاور شو وکړه هغې کې ګڼ تعداد کې خلکو شرکت وکړو او څومره ګڼ تعداد خلک موجود و نه هغې کې ایم پی ای چې دی خټک هغې لږ ابدي دم شو سترګو نه اوښې هم رالي خوشحالۍ نه چې د عوام ګڼ تعداد کې ما ته کوم رول مې دی هغه کامران رازق خټک هغه په کمپین کې موجود دی نو خلکو شکریه ادا کړه چې ګڼ تعداد کې د پاور شو کې شهیدو خلکو خپل د کلیوال کوم دغه دی کینډیډیټ کې کامران رازق خټک په پاور شو کې شرکت وکړو نو شهیدو کې هم دا دغه دی چې چونکې ہوم ګراؤنډ دی د ادریس خټک ایم پی ای دی او رول وزرای کامران رازق خټک دا دغه دی چې تحریک انصاف کوشش دی چې شهیدو علاقې نه ہوم ګراؤنډ نه ښه لیډ دا د خټک اتحاد وجود کې راغلی دی تفهیم خټک اتحاد چې دی هغه
په دې سوزه په دې خبرو کې چې هغه یو اهم سیاسي قوت جوړ شوی دی او هغوی خپل طاقت ښیي. وایي کې کې بصیر خټک ته د خوړې نظامپور علاقې سره تعلق دی او موږ پهله هم ویلي دي چې هغه سره 10,000 12,000 13,000 ووټ یا 15,000 پورې کم از کم ووټ هغه سره د علاقې کې شته دی په خوړې. وایي 2008 کې چې کوم خټک موومنټ الاینس جوړ و نو هغې دی آزاد ولاړو بصیر خټک او خټک موومنټ لکه خټک قوم چې کوم الاینس و نو دومره مضبوط و چې سیاسي جماعتونو امیدوارانو ته شکست ورکړو او آزاد امیده چې بصیر خټک ولاړو د کامیابي حاصله کړه. نو هلته چې کومه خټک قوم خوړې خټک کوم اتحاد آواز اوچت شوی نو دا کوړي خټک پورې دا آواز رسېدلی دی. نو دې کې ډېر پیشرفت شوي دي، دې کې ډېر جوړ توړ هم شوی دی. دا یو مستحکم الاینس دی، دا روان دی. او هوایي نیشن پارټي دا کوشش دی چې خټک قومي اتحاد چې دی سیوا شي د خپل امیدوار لپاره موږ حاصل وکړو. ګرانو کتونکو، په بو کې د بلدیاتی انتخاباتو سرګرمیانې هغه اختتام ته رسېدلې دي او د پی ټي آی امیدوار اشفاق خان سپین خاک کې ډېره غټه پاور شو کړې ده. بھائی جی په دې تحصیل نظام چې کوم ډېر مزیدارې دلچسپې مقابلې په کې روانې دي. بلکې تیریاں صاحب کوم کینډیډیټ دی اشفاق خان چې دی مخکې په سیاست کې را روان دی، د ټول خاندان په سیاست کې را روان دی. او پرویز خان چې دی پرویز خټک د قریبي سلاکار دی. نو اوس ټکټ هم چې نو نور امیدواران کوم تیریاں صاحب ټکټ هولډر خواهشمند وو نو هغې نظر هغې وروستو شو ټکټ اشفاق خان ته میلاو شو. وجه دا چې پرویز خان ته د سیوا قریب دی او په علاقې کې اوس د خپل پوزیشن بهتر جوړ کړو. هغې ټول کریډټ پرویز خان ته حاصل دی. وایي پرویز خان چې کوم دی نوښار نه د اهلکار ډیل کوي او چې څومره پی ټي آی سره خفه کوم ملګري وو نو پرویز خان هغې سره رابطې وکړي وه کسان د په حق کې تیار شو. نو اوس چې موږ ګورو سپین خاک کې کوم جلسه شوي ده اشفاق خټک اشفاق خان چې کوم جلسه شوي ده تحصیل ناظم امیدوار چې کوم دی یو درنه پاور شوي شوي ده. او سپین خاک چې وګورې هلته وویل چې تحریک صاف د کارکنانو هلته یو دغه ډېر لوی ووټ بینک دی هلته. نو اشفاق خټک چې دی هغه ډېر خپل پوزیشن ډېر بهتر کړی دی اشفاق خان په خپل حال کې. دغسې جمعیت علماء اسلام امیدوار قاری اختر منیر مختلفو علاقو کې پاور شوز شوي دي او جلوزۍ کې ډېره لویه اکټیویټي کړې وه. جمعیت علماء اسلام چې کوم دی نو هغوی دو جماعتي الاینس پاکستان مسلم لیگ نون هغوی ورسره سپورټ دی. نن چې کوم جلوزۍ کوم ماډل ټاون کوم یونیورسټي وه هلته ډېر درنه غونډه وشوه جمعیت علماء اسلام پاور شو وه. مفتي کفایت الله هغه هم پکې شرکت وکړو. بل دغه خبره ده دا چې دلچسپۍ کې پاکستان مسلم لیگ نون چې دی الاینس کې ورسره و دی جنرل سیکرټري ضلعي جنرل سیکرټري انجینیر نهار خان هغې موجود و. هغه خطاب هم وکړو هغه کوم شرکا و هغې ته هم ووایي پیغام مې ورکړو میډیا لحاظ سره چې مسلم لیگ نون چې څومره ذمهدار دي څومره کارکنان دي څومره ووټران دي په پبلک تحصیل باندې دا ټول دی کوم چې وایي کوم کینډیډیټ دی اختر منیر اکاني هغه ته دی دا ووټ ورکړي. او بل هر دغه باندې فرض دی چې مسلم لیگ نون کوم ورکر دی او تنظیمي عہدیدار دی هغې خپل حلقې کې وګرځي او اختر منیر اکاني دی هغه دپاره لابې وکړي هغه دپاره 19 دسمبر چې کوم پولنګ کېږي هغې دپاره د ووټ وغواړي. جمعیت علماء اسلام چې دی نو په پبلک پیل کې ډېر خپل پوزیشن یې ډېر مستحکم کړی دی. ای وجه ده چې حاجي نواب چې دی پاکستان مسلم لیگ نه ریزاین کړی دی او هغه جمعیت علماء اسلام ته راغلی دی. نو هغه جمعیت علماء اسلام د ډېر ښه مقام ته رسولي ده او کوم اوده ورکر ورته نه راویښ کړی دی او تنظیمونو کې جان اچولی جمعیت تنظیمونو چې اوس ډېر مضبوط شوي دي. هغې وجه ده چې بیک باندې چې مشر موجود وي او هغې ورته ملا ډبوي نو بیا تنظیمي کارکنان چې دی کار کوي. جمعیت علماء اسلام چې وګورو نو په نوشهرہ ډسټرکټ کې چې نظر واچي نو ټول سیوا چې ده په پبلک تحصیل کوم حدود دی نظامت دی په هغې باندې جمعیت علماء اسلام ډېر سټرانګ پوزیشن کې ده او کوم دا تحصیل نظامت روان دی دې کې دی اپسیټ کولی شي.
دغسې ګرانو کتونکو د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک د هغه مختلفو مقاماتو کې جلسې شوي دي او ټولو نه غټه پاور شو په اکبرپوره کې شوې ده. د دې نه علاوه د پی ټی آی ناراض چې کوم رهنما دی ذوالفقار زلفي نو هغه هم د غیور خټک د حمایت اعلان کړی دی. تفهیم وایي غیور خټک چې دی نو په بې تحصیل نظامت باندې چې څومره انتخابي مهم روان دی ټولو امیدوارانو نه یې کې غیور خټک چې دی ټاپ باندې دی. هغه کم روزانه چې کوم مونږ ته کوم هغه قبر اجرازي نو ټول نه سیوا کوم کارنه میټینګونه او غټې جلسې ادي غیور خټک کېږي. غیور خټک چې دی نو ریس پر دغه پوزیشن په اختیار کړی دی او نن چې کوم دی امانکوټ کې ډېر اهم سیاسي ګرانه ده ذوالفقار عزیز ورو زلفي سابق ناظم دی تیر شوی ډسټرکټ ممبر هم پاتې شوی دی او دا خاندان چې سیاست سره ډېر زیات ټچ دی او دا پرویز خان سره دا خاندان ټچ دی. خو دا څوک تحصیل نظامات باندې ټیکټ معاملې کې دی ذوالفقار عزیز ناراضګي اظهار کړی اوس چې کوم دی نو غیور خټک سره د الیکشن کې حمایت اعلان وکړو نو دې سره غیور خټک پوزیشن چې دی نور زیات سټرانګ شو ولې چې دا خاندان چې دی نو دی کافي اثر و رسوخ دی ډېر لوی لابي ده په دې حلقې کې ذوالفقار عزیز او زلفي نو دا غیور خټک چې دی هغه پوزیشن یې دې سره نور بهتر کو او غیور خټک چې دی نن اکبرپورې کې پاور شو کړی ده غټه پاور شو رمیا افتخار حسین هغه ته شرکت کړی ده او ګڼ تعداد کې پی ټی آی نه خلک مستفید شوي دي او هوایي نیشنل پارټي کې شمولیت اعلان کړی او غیور خټک چې دی نو هغه حمایت اعلان کړی دی. نو غیور خټک چې دی په بې تحصیل نظامت باندې ګورو ده ته سټرانګ امیدوار ته ویلی شي او سوا دغه دا دی چې غیور خټک به دا سیټ ونی سټرانګ دی او په دې باندې ده ته کامیابي حاصلو ده ته اسان دی. بالکل ګرانو کتونکو دغسې د جماعت اسلامي حاجي بشیر هغه هم خپل انتخابي مهم پای ته رسولی دی. سرګرمیانې برپور طریقې سره کړي دي د هغه چې کوم مهمو او کوم مرکزو د انتخابي سرګرمیانو نو هغه هم اکبرپور علاقه وه اکبرپوري سره تړلې کومې جبې دي دغه علاقې دې کې برپور طریقې سره خپل رابطه ډور ټو ډور کمپین مهم او دغلته د دې دپاره جماعت اسلامي چې کوم ټیمونه دي یونین کونسلو کې نو هغه دې سره سره خپل ډور ټو ډور کمپین مهم او دې سره خپل پولنګ ایجنټانو ته خپلې ذمهداریانې حواله کول دا هغوی ترسره کړي دي. او د اکبرپورې نه بل د پیپل پارټۍ آزاد امیدوار افتخار علي شاه د هغه نن چې کومې سرګرمیانې وي اختتام ته ورسېدې او اوس د پولنګ مرحلې دپاره سبا ورځ د هغوی پولنګ ایجنټانو ته به خپل لیټرې ورکوي اتارټي لیټرې او دغه ذمهداریانې به د پولنګ ایجنټانو لګوي. دا نننی غټ غټ پروګرامونه او دې سره به تاسو سره شیر کو یو څو اهم خبرونه. ګرانو کتونکو د نوښار په اووه پولنګ سټیشنو 110 ویلیج کونسلو 40 نیبرهوډ کونسلو کې 8,18,325 رجسټر ووټران چې دې کې ښځې شامل دي او دې کې سړي شامل دي دی به د خپل ووټ حق استعمالوي. دې لپاره حکومت چې کومې تیاریانې دي هغه هم پوره طریقې سره کړي دي. ګرانو کتونکو په بو تحصیل کې د دې لپاره پولنګ سټیشنې په بو تحصیل کې 188 پولنګ سټیشنې دي او په دې کې 599 مونږ ویلی شو چې 3.6 پولنګ بوته دا په بو تحصیل کې جوړې شوي دي. په نوښار تحصیل کې 211 پولنګ سټیشنې دي او 808 پولنګ بوتې جوړې شوي دي پولنګ بوتونه جوړ دي.
په جانګیري کې 100 پولنګ سټیشنې دي او 526 پولنګ بوتې دي. دا د پولنګ سټیشنو او پولنګ بوتو ډیټیل دی. ګرانو کتونکو دې کې څه پولنګ سټیشنې حکومت او انتظامیې د دې خدشه ظاهره کړې ده چې دې کې به څه پولنګ سټیشنې هغه سینسیټیو وي، حساس به وي. د هغې ډیټیل به موږ تاسو سره شیر کړو چې په نوښار کې دې کې فیمیل هم دي او په نوښار کې ډیر زیات سینسیټیو پولنګ سټیشنې. نوښار تحصیل کې دی 40 پولنګ سټیشنې دا خولی دي چې دا موست سینسیټیو دي. مطلب دا دی زیاتې حساس دي. دغلته جګړه کیدی شي، د جګړې خدشه کیدی شي. نو حکومت د هغې نشاندهي کړې ده او دغلته به FCV لا نور پولیس اضافي نفري تعینات دي. دغسې په نوښار کې 100 میل پولنګ بوتې دي چې هغه دی حساس خولی دي. جانګیري پولنګ سټیشن کې جانګیري تحصیل کې دی 10 پولنګ سټیشنې ښایي چې دا حساسې دي. په پبو تحصیل کې دی ښایي چې 8 پولنګ سټیشنې دا حساسې دي. نو مونږ ویلی شو چې په نوښار کې ټوټل سینسیټیو حساس پولنګ سټیشنو تعداد چې دی نو هغه 260 دی. دې کې بیا دی کیټګریانې ورکړي، څه نارمل لږ خطرناک دي او څه زیات خطرناک دي. به هر حال مونږ هغه نمبرې تاسو ته وښولې چې کم زیات خطرناک وو او په نوښار کې او په پبو کې او په جانګیري کې د دې څه پوره معلومات دي. نو حکومت چې کومې تیاریانې دي هغه مکمل دي. په پبو تحصیل کې 168 پولنګ سټیشنو کې به 600 پولنګ بوتو کې 168 پریزایډینګ افسران دا ډیوټیانې کوي او په دې کې به پریزایډینګ افیسرز چې وي نو 1900 او 9 کم 1800 سټاف دا به په پبو تحصیل کې لګي. نو د دې ډیوټیانې لګېدلي. په نوښار تحصیل کې 231 پولنګ سټیشنو کې او 808 پولنګ بوتو کې 211 پریزایډینګ افسران 430 پریزایډینګ افیسر دا په دې کې ډیوټیانې کوي. جانګیري کې 160 کې 526 پولنګ بوتې دي. نو د دې لپاره پریزایډینګ افیسر چې کوم دي نو هغه 160 دي او اسسټینګ پریزایډینګ افسران چې دي نو هغه په جانګیري کې 1580 دي. دغه د دې ډیوټیانې لګېدلې دي او د ته هدایات شوي دي. دا به سبا دا عمله ځي او خپلې ډیوټیانې به تفہیم سبا خو ضلعي انتظامیہ دی چھٹی ورکړه، پورا ضلع کې چھٹی اعلان کړی دی او دغه سرګرمیانو دا سټاف بازي کنه سرکاری او پرائیویٹ ټول سکولونه سبا نه بند دي. وړو ماشومانو ته خوشحالي خبر دی او انتظامیہ چې د هغې الیکشن حوالې سره بند کړي دي چې هغې دا کم پولنګ سټاف دی عمله ده دی کم مواد کم رسوي تکا دی نه ولا چې کم مهمو زمونږ او تلو کې به ګرانو کتونکو یو تاسو سره مونږ خبر شیر کړو د پاکستان مسلم لیگ نون
صوبایي ترجمان اختیار ولی خان داغه چونکې کانفلیکټ دي نو خبر خو مونږ ورکو او خبرونه راغلي د پاکستان مسلم لیگ نون اوس چې کوم جاینټ سیکرټري دی صوبایي داسې قسمه خبرونه راغلي دي مونږ ورکړي دي او په خبر باندې مونږ کمپرومایز نه کوو نو د هغې رای راغلی دی هغې په مونږ باندې سخت تنقید کړی دی د خفګان اظهار یې کړی دی او د قانوني چارهجویۍ هغه یو اعلان کړی دی به هر حال مونږ وایو اختیار ولی خان د دې نوښار توانه اواز دی او ایم پی ای دی مشر دی زمونږ چې کومه ډیوټي ده صحافتي کوم اقدار دي نو دا سوشل میډیا عام پیجونه د عامو خلکو عام سوشل میډیا او عام پیجونه نه دي دې کې باقاعده یو د پریس کلب سره تړلي سینیر جرنلسټ صحافیان چې هغه څلوېښتو کالو نه دېرشو کالو نه په دې فیلډ کې دي بلا امتیاز بلا تفریق د دې ټولو سیاستدانانو خدمت کوي نو تېره ورځ هغوی د خپل خفګان اظهار کړی دی په هغې به تاسو څه وایي کامران بھائی پی کے 63 کې چې کوم ضمني الیکشن شوی دی هغې کې مونږ پورا فل سپورټ مونږ ورکړو زمیني حقایق دا وو چې پاکستان مسلم لیگ نون پوزیشن چې و پی کے 63 کوم ضمني الیکشن و نه کې دی پوزیشن سټرانګ و نو مونږ هماغه سټوریان چې ورولې نوښار هاوس ته مونږ وتلو مونږ دی انټروګانې کولې دی کوم لوی جلسې یا به مونږ لوی پیش کولې نو هغې کې چې کوم پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشران دي پرویز خان داسې نور هغوی موږ نه خفګان اظهار هم په دې سره کولو چېرې په مونږ ته وایي دا دغه هم په مونږ باندې لګولو لیبل لګولو چېرې مونږ د اختیار ولي کوم دغه یو سپورټر وي یا مونږ هغه سره سیوا هغه پله مونږ جوکاو دی او خبره داسې نه وه چونکې زمیني حقایق داسې وو چې څه موږ ته ښکارېدل او څه موږ ته حقیقت راتلو ټول سیاسي جماعتونه په یو پلیټفارم بالکل یو پلیټفارم نه مونږ هغې نتیجه مونږ رزلټ دا ورکولو چې دا سیټ چې دی نو دا به پاکستان مسلم لیگ نون وړي نو یې سره مونږ کوم تحریک انصاف دوستانو وزیر دفاع و هغه مونږ په دې کې مونږ سره اختلاف کولو او حتی کې دومره چې چې سرکاري محکمو ته هدایت جاري کړو چې دا کم صحافیان چې دي دوی سره ډېر دغه مه کوئ تعاون دا و چې مونږ حقیقت خبرې کولې او خو دا یو چې مونږ هغې په دې اوس چې کوم اختیار ولي چې دی نو مونږ اختیار ولي چې دی نو دا ډېر جمهوري ذهن دی او میډیا ازادي دی سیوا مني او مونږ ته یو څو ورځې مخکې مې خپله ویلو چې کوم ټاک شو تاسو شروع کړي دي نو هغې زه ډېر دغه قراري تحسین تاسو ټیم ته پیش کوم او چې نوښار کې د صحافیانو یو ټیلنټ مخامخ راوتو نو دا داسې صحافیان راوتو چې دا قومي لیول صحافیان دي نو مونږ شکریه هم په دې باندې ادا کوو بل یې خفګان اظهار هم وکړو خو مونږ دا وایو چې کم کولی چې مونږ ته پکې 63 ضمني الیکشن کې د ورکولو د پوزیشن سټرانګ مونږ ورکولو ورته نو پرویز خان چې کوم دی وزیر دفاع دی یا هغې نور کوم تحریک انصاف کې ټول مشران دي هغې دومره حده پورې مونږ دغه نه و کړی مونږ ته څه دمکي نه وه را کړي چې سایبر کرایمز کې تاسو باندې ایف آی آر کوو یا تاسو ته خلاف نور څه دغه کوو کاروایي کوو خو مونږ مونږ ته خفګان اظهار هم نه و کړی داسې نه و کړی چې تاسو سره مونږ انتقامي کاروایي کوو خو دا دی چې اوس چې مونږ کوم اختیار ولی خان مونږ اوس هم زیات تعلق دی هغه سره عبدالحق ولی چې دا مونږ خو ملګری دی مونږ ملاویږو خو ګپ شپ هم ورسره لګو نوښار هاوس ته مونږ ځو راځو خو چې هغه کوم دغه مونږ وکتو خپل آی ډي نه هم شیر کړی دی خپل مسلم لیگ نون چې کوم پیج دی هغې نه هم شیر کړی دی او مونږ سره د نوشهره کوم ټیم چې دی نو هغې هدف تنقید جوړ کړی دی مونږ دا وګورو چې اختیار ولی بهی چې دی چې کله ایم پی آی جوړ شوی هغې نه بعد هغه برداشت مونږ یو څه کمې راغلی دی حالانکه مخکې به هغه برداشت و اوس کمې راغلی دی خو مسلم لیگ دا اختیار د وجې نه راغو اختیار ورسره راغو د ایم پی ای اختیار بس اختیار نوم هم اختیار د ایم پی ای جوړ شو کېدای شي هغې دغه هم ورسره وي او بل دا کم خبرونه چې راځي مسلم لیگ نون ورکران پارټي پرېږدي بل طرف ته ځي او چونکې دا متواتر مخکې به داسې و چې دا ورکر به لاړو پته به نه لګېده
اوس سوشل میډیا کم پیجونه دي هغې باندې ډایرکټ پته لګي چې دومره ورکر لاړو تعداد کې روزانه دومره لاړو، نو هغې سره تکلیف خامخا راځي. ول پارټي مشرانو تپوس کوي چې یاره ګڼ تعداد کې ورکران ولې روان دي. خو مونږ اوس هم دا دغه دی چې یاره مونږ غیر جانبدارانه رپورټینګ کوو او ټول سیاسي جماعتونه خو اختیار ولي دی یا مونږ هغه سره ټول سیوا خو روړی تعلق دی، عبدالحق سره مونږ تعلق دی، دغه شانې تحریک انصاف وروڼه وي، پیپل پارټي وي، ټول سره مونږ ښه تعلق دی او ټول سره یو نظر باندې مونږ ګورو. مونږ چې پي کې 63 کې کم سپورټ کم دغه مقابلې مونږ کړی اختیار ولي کاکا د هغه حق و، چونکې ټول جماعتونه په یو پیج باندې مونږ ویلو چې د اپوزیشن مستحق هم دی. عام دونه مونږ څه لالچ نه و کړی، د 1 روپۍ لالچ مونږ د اختیار ولي نه و کړی او بېلوسه کم ذمواري صحافتي ذمواري هم مونږ ادا کړې وه. خو مونږ صرف دا یو اختیار ولي دی چې څنګه تا مخکې مو برداشت کولو او تنقید دی برداشت کولو، صحافیانو او جمهوري ذهن دی دی او ټول دبنګ اواز په صوبې اسمبلۍ کې په نوخان نه دی تا اوچتېږي. دغه شانې کوم جمهوري ازادي صحافتي ازادي ده هغه دغه شانې ومنه او کوم صحافتي ملګري دي ځان نه لرې کومه هغې تنقید چې دی ښه طریقې سره وره او ښه طریقې سره برداشت کړو، دغه ځان کې ماده پیدا کړه. ګرانو کتونکو صدای نوشهره داسې یو پلیټ فارم دی چې دا د غریب دپاره هم توانه اواز دی، دا د دې نوښار د هر بېوسه دا د هغوی دپاره دغه اواز دی، دا د څادر دی، دا پټکې دی، دا شمله ده او دا عزت دی، دا ابرو دی. نو چونکې زمونږ کار نیوز دی او نیوز همیشه هغه کنفلیکټ تنازعات دی کې وي، د چام چې مونږ خبره کوو نو بل طرف ته هغې سره خلق تړلي نو یو تنازعه وي، نو دا مختلف قسمه نارې او مختلف قسمه خبرې دا مونږ د تېرو 40 کالو نه د 10 کالو نه 25 چې څومره د کم صحافي اکسپیرینس دی نو هغه د هغې نه دا خبره دا ناره او دقسې قسمه رویې دا برداشت کوي. بهرحال زمونږ مشران دي، زمونږ پلیټ فارم یې، زمونږ ټیم، زمونږ صلاحیتونه زمونږ د ټولو سیاسي قایدینو مشرانو دپاره هغه هر ټیم حاضرې دي او مونږ به دعا کوو چې الله تعالی زمونږ د ټولو مشرانو سایه هغوی په مونږ باندې همیشه وساتي او الله تعالی دې د ټول چې زمونږ کوم قایدین دي، سیاسي قیادت دی، مذهبي قیادت دی، د دې نوښار مشران دي، مونږ وایو چې کوم هغوی ته مونږ ورور دی اختیار ولي او کوم صدای نوشهره مونږ کوم پیج دی مونږ تنقید یې وکړو، خو مونږ هغه کوم تنقید دی عام خپل پیج باندې ایښودی دی، دا حق دی، دا د عوامو حق دی. مونږ خپل دغه پیش کړو چې یاره که مونږ باندې تنقید کوي نو تا تنقید دی مونږ په خپل پیج باندې اچو چې څنګه تا کړی وو هماغه الفاظو کې مو اچولی دی او کوشش به کوو مونږ به ورځو خبرې به م ورسره کوو نو د هغه چې کمې دغه سوچ دی لا د هغه د نورو ملګرو څه خبرې دي نو هغه به هم تاسو سره ډایرکټ په دې شیشه تیار کوو. حوصله افزایي کړې مونږ دا ټاک شو چې د سیوا حوصله افزایي مونږ د اختیار ولي مونږ دې ټاک شو. بالکل دا هغه کړې ده، حقیقت دی. ګرانو کتونکو دا ننني خبرونه او سبا بیا مونږ تاسو سره فیلډ نه خبرونه شیر کوو، بله ورځ به بیا تاسو سره ټوله ورځ انتخابي مهم او انتخابي پولنګ هغه مراحل ووټونه او پولنګ سټیشنو باندې لمحه به لمحه ګرځو. مونږ هم کوشش وکړو بلا امتیاز تر ننه پورې چې څومره امیدوارانو د انتخابي سرګرمیانې وي نو کوشش مو کړی چې زمونږ څومره ټیم و مونږ سره کوم افرادي قوت کوم زمونږ په وس کې و زمونږ کوم وسایل و نو هغه مونږ ټول په کار راوړي دي. مونږ د پېښور طرف نه اکبرپورې نه او خټکنامې نه والې ډاګ اسماعیل خیلو نه تر خیرآباد نظامپور غرونو پورې درې واړو جهانګیرونو نه مونږ درې واړو تحصیلونو نه جهانګیرې نوښار پبو دې نه مونږ تاسو ته لایو براه راست لایو براډکاسټ درکړي دي نو کوشش به کوو چې دا کم سبا نه کومه مرحله شروع کیږي نو دغه مراحل به هم تاسو سره نیغ په نیغه شیر کوو
دې ټایم کې زه تفہیم الرحمان زه کامران خټک اجازت غواړو د الله په امان. السلام علیکم.